تاو دی حنفی نیتوار د غیر مقلدینو هغه بکواس واورئ چې کمی د احنافو پسې کړی دی اوس د دې خلمات جواب هم واورئ غیر مقلد د شیطان په لار ځي ولی ځان تبا کوي ولی ځان تبا کوي ولی تاسو لږ وخت شئ چې د تقلید متعلق دا څه وایي او ماوی که دغه نشي کولی ماوی او ما درته بیا لس پنځلس سګونو کې ستا مذهب غلط ثابت کړی ستا عقیده نظریه به غلطه ثابت کړې ده ماوی ما د لیونې غوندې چغې ورته ووهلې ماوی راځئ د دلیل په میدان کې ما سره کښېنئ تر اوسه پورې ما ته وهابیان جواب نه راکوي زه یم وهابیانو لس پنځلس سګونو کې ستا عقیده نظریه ما غلطه ثابت کړې ده د قرآن سنت نه مې خلاف ثابت کړې ده زه یم بیا د الله نه ویرېږې نور دغه امت کې انتشار به جوړوه یو منٹ مارستو خبیث شچی بدنام شی غیر مقلد شچی ناکام شی شیطان بچی د شیطان دوستی کوي ولی ځان تبا کوي ولی ځان تبا کوي ولی ملګرو تاسو واورئ چې قرآن څه وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون او واورئ چې دا غیر مقلد څه وایي عزتمندو واورئ دا غیر مقلدین وایي چې تقلید په اسلام کې ناروا دی چې په شمشتو کې مناظر اسلام وکیل احناف ترجمان اهل سنت مفتی محمد ندیم محمودی سے په باب د تقلید کې په وجوب د تقلید باندې د غرونو په شان انبار دلیلونه پیش کړل خو لیکن د غیر مقلدینو له طرفه پرد د تقلید باندې هیڅ یو دلیل رانغی دیو ته وسم شرم نه ورزي چې وسم وایي چې تقلید په اسلام کې ناروا دی لہذا د امریکای پیسې خوړل آسان دي لیکن شکر الحمدلله هغه شیخان چې مخکې په پلنګ روزلو کې ګرځېدو او اوس د سوزکو پسې وروسته نښتې وي انشاءالله تعالی نور به هم رسوا کیږي تقلید په دین کې خو روا دی حکم پکړې پاک الله دی قرآن حدیث نوا آبی انکار کوي ولی ځان تبا کوي ولی ځان تبا کوي ولی ملګرو غیر مقلد وایي چې د اسمان نه یو مذهب راغلی او موږ دا یو مذهب منو واورې دا څه وایي اوس د دې خلمات جواب هم واورئ تا دا مذهب نه انکار کړی تا دې په کوم ځکې منالی انګریز ملګری مذهب نه کړي ګیلې ولی ځان تبا کوي ولی ځان تبا کوي ولی ملګرو تاسو واورئ چې دا اهل الحدیث دي کا منکرین قرآن او حدیث دي قرآن حدیث منا اصول غلط اقوال کړي قبول گمراه کوي سړی باطل مذهب مني ولی
مسله متعینه کا زما چې مذهبي یقینا زما ور باندې احناف ور باندې عملي احناف ور باندې فتوی الزام بنه لګي ما مسله را واخله درې ورځې یو میاشت تیارې ته وکړه کم میاشت نه کال تیارې وکړه درې ورځې مخکې ماته اطلاع راکړه ما زما مدرسې ته راشه د لارې کرایم درته زه درکوم ما استقبال دې مزه کومه ما مېلمستوب دې مزه کومه ما د امن و امان ذمه داري درته زه درکوم زما مدرسې ته راشه چې زما مدرسې ته نشي راتلی ما وابیانو بیا واورئ ما ماته دعوت راکړه ما د شیخ امین الله د گنج مدرسې ته ماته دعوت راکړه زه درځم صرف د امن و امان ذمه داري راکړه ما ها د عبدالعزیز نورستاني د جامع اثریه ته ماته دعوت راکړه زه درځم ما د شیخ عبدالمنان د پېښور ما جامع عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مدرسې ته ماته دعوت راکړه زه درځم زه ستا مدرسې کې کېنم پنځه په پنځه کېنو مسله یوه زما راواخله مسله یوه ستا راخلمه عقیده یوه زما راواخله عقیده یوه ستا راخلمه ما وی د قرآن سنت نه راته خلاف ثابته کړه د قرآن سنت د خلاف زما یوه مسله ثابته کړه قسم بالله عزت نه کومه ستا په لاس एकदम بیات پکوما ولې ماته مشرانو ماته خپلو دیوبندیانو اکابرینو مشرانو ماته عزت نه راخولی ماته دغه راخولی دي چې کله حق وګورې لاس ور باندې کړه بیات ورسره وکړه حق اختیار کړه د حق مقابله مه کوه اهل الحدیث تدوا اصولا اطیعوا الله والرسول د دو اصولنا انکار و ابي کړي ولی ځان تبا کوي ولی ځان تبا کوي ولی زمون مذهب قرآن حدیث دی چې وي منکر ترنه خبیث دی اوس خفای خواته نه راځي نږدې ولی د شیخ امین د غټ خبیثه د شیطانانو غټ رئیسه تدا احنافنا عیسی لپټوي ولی ځان تبا کوي ولی ځان تبا کوي ولی عزتمند واورئ غیر مقلد تقلید نه کوي بلکې هر یو غیر مقلد او ځان ته مجتهد وایي چا تقلید نکړو دنیا کې زیان راته ښکاري دې سودا کې مقلد ته په دغه علاقه کې کوم یو وادي مولای هلته به لوډ سپیکر باندې لګیا دی د احنافو خلاف د علمای دیوبند خلاف بکواس کې توجه غواړم ما وې دا په سادي د راغلی ستا علاقې امن و امان خرابوي ما وې هلته صرف دومره ورشه توجه ما وې هلته د لاس نه ونیسه ګاډي کې د ځان سره کېنوه ما وې جنګ جګړه مه جوړوه ګاډي کې د ځان سره کېنوه پېښور ته زما مدرسې ته راوله ما وې د لارې کرایې تا ته هم زه درکومه د امن و امان ذمه داري زه درکومه ما وې مېلمستوب دې زه کومه هلته راوله ما سره کېنوه په دلیل سره زما سره دې خبره وکړي ما وې که دغه هم نشئ کولی راځه د دې نه م یوه اسانه درېیمه طریقه درته درښیمه ما وې چې کله بکواس وکړو کله کنځل وکړه کله ستا په مقبره کې اختلاف جوړ کړو ویل قبر اول اخر ته سورې بقرې اول اخر نشته دی د قبر سر خپو تر دې ویل بدعت دی مقبره کې تلاوت کول بدعت دی تا ته ستا دا مسله د قرآن حدیث نه خلاف ده ما وې د لاس نه ونیسه خپل مولوي صاحب سره رابطه وکړه ما وې ها ما ته اطلاع راکړه خپل بیټک کې کېنوه زه ستا بیټک ته راځم ما وې که به دلیل سره ما تا ته اطمینان در نه کړو ما وې که به دلایلو سره ما تا ته اطمینان در نه کړو بېشکه یوازې ته مه وابي کېږه زه هم در سره وابي کېږم خو ما وې که درته مې ثابت کړو چې دا د یهودو او نسوارو ایجنټ دی دا د انګریزانو پرکټی دی دا د امت مسلمه هغه خطرناک دشمن دی چې د امت ته یو بل سره مشت ګریبان کړه بیا درته مسلمان وروره بیا خپله عقیده نظریه خپل مذهب مه پرېږده په دغې باندې چې تقلید نه کوي ګمراهي کلام الله لنا خطای تقلید کوم غیر مقلد تسوسی ولی ځان تبا کوي ولی ځان تبا کوي عزتمندو تاسو دا آیات واورئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض او غیر مقلدین هم د دې آیات مصداق ګرځېدلي دي بعضې قرآن مني او د بعضې نه انکار کوي غیر مقلد اهل الحدیث شو تابع قرآن د حدیث شو خوږې خبرې دي په لالګې ترخې ولې
غیر مقلد خلوی خبیث شو منکر قرآن او دا حدیث شو د امریکی نخو رازی ڈالر پیسی والی رازی خبیثا زانتا باکوی والی زانتا باکوی والی عزتمندو دا غیر مقلدین پا اشعارو کې عوام گمراه کوي که دومره تکړوي نو مخامخ تراشي په اشعارو کې د بدې ردی موایي او که بیا هم نه منې کېږي په اشعارو کې بدې ردی وایي نو هر وخت به د دې موتور جواب ملاویږي قرآن حدیث را اشنا شا سترګې بنا دکړي په ځان باندې ړندې ولې وای کشي پتر کړم جوابونه وای جوهر بدر کړم گزرونا شیر کې غا پکړې ما خامخ چنار سی ولی زانتا باکوي ولی زانتا باکوي ولی مې مسلمانانو ورونو یو طرف ته د اخلاق دغه قافله ده چې دارالعلوم حقانیه غونډه کې مدارس پکې دي مې په یو طرف ته د اخلاق دغه د علماء دیوبند قافله ده چې تبلیغي جماعت غونډه کې دایان پکې دي چې نن مشرق مغرب شمال جنوب ته د الله د دین دعوت ورسو مې په کومه قافله کې چې د امیر المؤمنین مجاهد مولا عمر صاحب نور الله مرکز غونډه مجاهدین هم پکې دي مې په کومه قافله کې چې د شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثماني صاحب غونډه کې فقها موجود دي چا په فقاهت باندې چې نن عرب عجم ناس کوي چا په فقاهت باندې چې نن عرب عجم فخر کوي مې په کومه قافله کې چې شیخ حسن جان شهید نور الله مرکز د عالم اسلام دا ولني سپنو عظیم محدث هغه ګلابي چهره والا انسان په خپل وینې کې سر الله طرف ته رخصت اغستون کې غونډه کې محدثین هم پکې دي مې په کومه قافله کې چې امام المجاهدین امام الاولیاء مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب نور الله مرکز غونډه کې اولیاء کرام هم شته مې په کومه قافله کې چې مفسرین هم شته محدثین هم شته اولیاء کرام هم شته غازیان هم شته مجاهدین هم شته شهداء کرام هم شته مصنفین هم شته مبلغین هم شته داعیان هم شته مې یو طرف ته قافله ده بل طرف ته یو څو ابیان دي بل طرف ته یو څو پیران دي یو څو بریلیان دي مې یو څو نوجوانان دي جذباتیان دي هغوی د پوره امت نه جدا لار اختیار کړې ده د اردو رسالې کتلې مې ها په دې باندې نه پوهېږي غریبان په خپلم جهنم طرف ته روان دي جهنم طرف ته بلونکي دایان دي جهالت طرف ته بلونکي دایان دي مې مسلمان وروره ما ته به څنګه اهل حق دغه قافله پرېږدو او دغه یو څو جذباتیانو یو څو ګمراهیانو یو څو ګمراهانو هغه قافله به اختیارو دې نه به زما استاد بللو مقلد د شیطان په لار ځي ولی ځانته باکوي ولی ځانته باکوي ولی غیر مقلد د شیطان په لار ځي ولی ځانته باکوي ولی ځانته باکوي